تقریباً میں نے 14 سال کی عمر سے نشہ شروع کیا ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، میں نے اپنے گھر سے چوری کی۔ میرا جو باپ تھا وہ بھی چرس پیتا تھا، میں جب گھر سے بھاگ گیا تو میں بھی ادھر چرس پی رہا تھا۔ میں نے جو 8 سال کا تھا میں نے نشہ شروع کیا تھا۔ جس ٹائم میں اس کو ختم کرنے چاہتا تھا نا تو میرا جسم ایسا ٹوٹ رہا تھا نا، جس طرح گاڑی کو انسان کو نہیں باندھتے ہیں، کھینچ دیتے، اوپر سے کوئی مار رہے مجھے۔ میں نے اپنی زندگی نشے کے مریضوں کے علاج و بحالی کے لیے وقف کر دی ہے اور آخری دن تک میں یہ کرتی رہوں گی۔ پچھلے 20 سالوں سے ڈاکٹر پروین اعظم دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن میں منشیات کے عادی افراد کا علاج کر رہی ہیں۔ اس وقت میں HIV وغیرہ اویئرنیس کے بارے میں سب اس کو میں بتا رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ کس لیے آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں؟ یہ ادھر آنے کے بعد ہی کاٹے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاسو ٹول راغلی ہے کنا؟ پشاور اور اس کے گرد و نواح میں ڈاکٹر پروین کے متعدد سینٹرز بچوں اور بڑوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دا زما د پلار نوم دی دوست محمد خان زاده، دوست زما د پلار نومو او ما ته پلار ویلي چې ته به د بچو دپاره ټول عمر مفت کار کوې چې بچو کې څه کې تکلیف یې هغوی ته هغې علاج به ته کوې. ما پلار سره دا وعده کړې وه، نو زه دلته یم او همیشه دپاره تاسو دپاره یم. ښه خوشحاله یې دلته؟ نشے کے خلاف یہ جنگ ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے، پورے معاشرے کو اس جنگ میں ہمارے ساتھ دینا ہوگا۔ اس لیے ہم کمیونٹی لیڈرز کو اپنے ہر کام میں شامل کرتے ہیں۔ ہر ہفتے ڈاکٹر پروین علاقے کے رہنماؤں سے ملاقات کرتی ہیں۔ پشاور میں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ منشیات کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بچے جو ہیں اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ منشیات کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی مسائل ہیں، جیسے HIV ایڈز ہے، جیسے مار کٹائی ہے، جیسے وائلنس ہے، ابیوز ہے بچوں کی۔ تو ان چیزوں پہ موضوع پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے کیا کیا خیالات ہیں، آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ جب بچہ گھر سے نکل کے آ جاتا ہے اسٹریٹ پہ تو سب سے پہلے ان کی نظر ہوتی ہے ہوٹل پہ کہ وہ جا کے کھانا کھائے۔ اب ایک ایسا بچہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ اس کے علاوہ اڈے میں مختلف گینگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اس کو انسینٹیو دے کے کھانا کھلا کے مووی دکھا کے پھر جو ہے اس کو وہ ابیوز کی خاطر اس کو یوز کرتے ہیں انہی ہوٹل میں، انہی سرایوں میں۔ ابھی میرا جو سجیشن ہے، یہ بچے جب آ جاتے ہیں تو رات کو گزارنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ اگر وہاں پہ پرماننٹ شیلٹر بن جائے ان بچوں کے لیے تو میرے خیال میں یہ نشہ کا جو ریشو بڑھ رہا ہے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں صاف صاف بتاؤں یہ کہ منشیات کے ایسے مسئلہ ہے کہ نہ صرف وہ انسان جو نشہ کرتا ہے۔ جب ہم نے کام شروع کیا دوست میں، اس وقت میں نے جو محسوس کیا، یہاں ڈیڈ باڈیز پڑے ہوتے تھے، کتے کھا رہے ان کو، رات کو گیدڑ کھا رہے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں بکھری ہوئی۔ پولیس آتے تھے ان کو راؤنڈ اپ کر کے، جو وہاں پر دوسرے بیٹھے تھے نشہ کرتے تھے ان کو راؤنڈ اپ کر کے جیلوں میں ڈال لیتے تھے۔ کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی علاج بحالی بھی ہے، یہ انسان ہے اور اندرونی تکلیف ان کو صرف خدا کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر پروین کی ٹیم سڑکوں پہ جا کر نشے کے عادی لوگوں کو علاج کرانے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔
अफजल दिन में 2 दफ़ा सड़कों का चक्कर लगाता है, ख़ास कर वो सड़कें जहां ऐसे बच्चे आते हैं। ये चर्च पी रहे हैं, ये क्यों? हम आपके हैं ना, देखो हम कहाँ से आए आपके लिए। रो मत बेटा, ठीक है, मेरी बात मानो ना बेटा, ठीक है, सही है, ठीक है, इलाज करोगे, हाँ, वादा है। 20 साल पहले मैं खुद एक नशे का मरीज़ था और दोस्त फाउंडेशन ही ने मेरा इलाज किया था। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद नशे के मरीज़ों की सेहतियाबी है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा था सुनूँ दा सरदारा ओ दा नशा से टाइम ना कहे था सो देर वक्त की और दा पे तखपला लगाई बच्चे दा ता चा खुद ली अखपला मंदी दा खजार लगा जरासीम पखकी गिलास में लगाओ बच्चे दा वाला दा का पो लगाओ बच्चे दा केक दौर में बच्चे माँ तो वो करा तो इलाज कौन वाड़ी हाँ नास मिलाओ का बच्चे रहा इलाज तो तैयार है माँ सरा शाबाश बच्चे रहो अच्छा नशे को छोड़ने की तकलीफ़ तब समझ आती है जब इनकी चीखें सुनाई देती हैं। ओए पकपोल आज़ में दर लेकर आ ओए कना ओए कना ओए कना ओए खुदाया सरदार को अब दोस्त फाउंडेशन में कुछ दिन हो गए हैं। डॉक्टर परवीन उसका हाल पूछने के लिए मिलने जाती हैं। डिहाइड्रेटेड है थोड़ा सा और आईडीयू स्टेटस की वजह से थोड़ा लूज मोशन शुरू हो गए हैं इसको। कब इंजेक्शन दे गोली ऊपर चलाते हेरोइन एबल दे गोली हेरोइन दे गोली हाँ हेरोइन सर बता एवल मिक्स गोली नो दर्दू न दिबू से दर्दू नो दिखो दर्दू न दियो अडू को के दे दर्दो हाँ नूर खुशहाल खूब नहीं से कुछ दाद वदे रजिस लेक सख्त दिखा यो रज इंशाल्लाह सबाब खी अगीन बिल्कुल बगीन ज़्यादा खी और बेब दिन नूर बच्चों पे शांति बनाती और खुशहाल भी। इन ड्रग्स की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इन बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं रहा, न एजुकेशन ही हासिल कर सकते हैं, न अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बार बार इनको जेलों में उठा के जेलों में डाला जाता है, फिर जेल से और जेल के अंदर होते हुए फिर ये वाकई क्रिमिनल्स के साथ इनकी कांटेक्ट हो जाती है और ये क्रिमिनलाइज हो जाते हैं। बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए डॉक्टर परवीन को मज़ीद इंतज़ामात करने पड़ेंगे, जिसके लिए मौजूदा वसाइल कम हैं। बच्चों के लिए रात का वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। नशे की तलब और जिनसी तशद्दुद रात बढ़ जाते हैं और हमारा काम भी रात को दुगना हो जाता है। मैम ये एक ऑप्शन में जहन में आया कि बच्चों को हम ये रात के लिए जगह तो दे सकते हैं इमरजेंसी में, उसी सेंटर में ऊपर पोर्शन है। ये हो सकता है, ये मुमकिन है? बिल्कुल मैम मुमकिन है और इमरजेंसी में हम उसको टेम्परेरी शेल्टर दे सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वहाँ जो है ऊपर 2 कमरे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका। इधर एक बड़ा हॉल है और इसके साथ अटैच बाथरूम है। ठीक है। और ये साइड पे बड़ा बरामदा है और इस सामने बिल्कुल लॉन है।
जहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं। 10 बेड्स यहाँ आ सकते हैं, 6 बेड्स इस कमरे में आ सकते हैं और 6 बेड्स इस कमरे में। कम से कम तो बच्चों को रात के लिए जगह तो हम तो दे सकें ना। इंशाल्लाह। इससे पहले भी हमने बच्चों को प्रोटेक्ट किया और नहीं, अब भी वो तो करेंगे। ये तो हमारी मिशन है। ये तो कभी नहीं छोड़ते। इन बच्चों के लिए दोबारा मुआशरे में दाखिल होना मुश्किल होता है, चूँकि वालिदैन की तरफ से भी इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिली होती। इन बच्चों को एक महफूज माशरे में रहने का पता ही नहीं होता। इलाज के दौरान डॉक्टर परवीन बच्चों को हौसला देती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाएं। वालेकुम बच्चों, वालेकुम सलाम। केने खा संगे तासु ठुल के अब شي دلته موږ دا یو ځای شوي وو ځکه چې نن ما وی تاسو نه تاسو وکم چې تاسو سره ډېر زیاتیان شوي وي، سبا ډېر خپه شوي چې تاسو په یا د کور نه بهر وې، لکه دا ټول خبرې یاد کې ښه سادہ میڈم کے زلزلے کی چھٹیاں ہوئی تھی تقریباً 4-5 مہینے کی، اور اس طرح دوستوں یاروں کے ساتھ گھوم رہا تھا، بس ادھر جانا سنو ہال جانا، اس طرح پہلے نسوار ڈالی، پھر نسوار سے خالی سرگٹ پیا، خالی سرگٹ سے چرس، اور پھر کزن تھا میرا، 1-2 دفعہ اس نے مجھے چرس کی جگہ پہ ہیروئن سرگٹ میں پلائی، بس اسی طرح سے ما تقبل حل ویا هغه داسې چلو چې زما پلار دی خدای وبخي چې هغه مړ شو، دارونه مې مړه شو، بیا د هغې نه ورو چرس به مې څکل، بیا نشې به پیسې د څه باندې بلاوي دي، نشې پیسې غلاګانې به مې کولې. پہلے میں نشے چالو کوله نو کور کې والم د کوره راووتم، تر کاله مې لاړم، د تره مې پیسې واخیستې، ځان نه پې نسوار سرګټ راواخیست، هغه مې د کوره په پټه کول چې خبر کہ میں چرس کل بیا میں رو پوڈرو تلاس واچ. میری خواب یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم اسکولوں میں ڈالیں، ان کی بیماریوں وغیرہ کی پوری دیکھ بھال کریں، ان کی گروتھ ڈیولپمنٹ بھی کریں. ان بچوں کو پھر سے ہنسنا کھیلنا سیکھنا پڑے گا، ان کا اپنے بچپن پہ حق ہے. آج ڈاکٹر پروین نے سردار کے گھر والوں کو بلایا ہے. خبي مونږ چې تاسو راغوستي کنه د چې بهر مونږ کتلو نو تاسو په خپل هم کتلو، نو شکر دې چې ډېر ښه شوي دي. وعلیکم السلام. کینه څنګه د وخت تېرېږي او ته وایې هل کنه ها اوس دونه یم چې په خپله خېجم هم کوزېږم ښکته او خوراک څښاک مې چالو کړی، دا لس شل ورځې شوې کینې بیخي به مې نه شو کولی والله الله تعالی کوم شو کنه غني رور د باندې ستړی شو، زه پې ستړی شوم. لیکن ایک بری خبر ہے. اب چې ته څنګه به ته ویل غواړې، ځکه چې هغه داسې یو بیماري ده چې کوم دا انجکشن چې څوک لګوي که نه، نو هغې که بل سره سرنج که هغه به بنده کې بیماري او هغه سرنج تا هم استعمال کو نو بس تا کې به بیماري راشي. خو دا هغه کومه بیماري ده بچې ته په خپله ورته ویل غواړې. نشې نه ځان بالکل پاک ساتي، ښه خوراک څښاک به کوي، ښه ژوند به تېروي، بیا 50-50 نه چې 80-100 کاله پورې به ژوندی وي، هېڅ هم نه کېږي. ٹھیک ده. بچوں کے لیے دوبارہ خاندان سے ملنا ضروری بھی ہے مگر مشکل بھی ہے. اب وہ معاشرے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پر ماحول صحیح نہ ہو تو ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. آج ڈاکٹر پروین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے.
میں نے رات میں کہ میں سوچتی رہی، میں سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں سڑکوں پہ ہوں، یہاں سنیما ہال ہے، یہاں پر گندگی ہے، چوری چکوریاں ہو رہی ہیں، یہ بچے تو بیچارے وکٹم ہیں. اگر ایک رات یہ رہے، ممکن ہے کہ آخری رات ہو، تو میں یہ فیصلہ کر دیا جیسے بھی ہو یہ شیلٹر ہوم ہم نے بنانا ہے تاکہ بچے ایک دن بھی سڑکوں پہ جو ہے وہ نہ ہو اور ان کی آگے زندگی جو ہے آگے بہتر ہو سکے. تو اب میرا خیال ہے کہ چلیے اس کے لیے بندوبست کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا کیا کرنا ہے. جلدی جلدی اور لائیں جائیں. وہاں سے چرپائی لا رہے ہیں. آج سینٹر کی تیاری کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ملی، مگر وسائل بھی بہت زیادہ ہے. فنڈز ہمارے پاس بالکل ختم ہیں اور منشیات کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مگر کم از کم ان لڑکوں کے لیے رات کے لیے ایک محفوظ جگہ مل گئی ہے. زمون ټول پښتانه ورونو خویندو ماشومانان تاسو ټولو ته هرکلی ویلکم. دوست فاؤنڈیشن نے ایک فنکشن کا انتظام کیا ہے جس میں ماں باپ اپنے بچوں کی کہانیاں سنیں گے. عزت مندو ملمنو خوږو بچو زموږ تاسو ګلونه یې دا ستاسو ګلونه کور دی او تاسو دپاره دا پوره انتظام شوی دی. دومره زه یم چې دومره هوښیاران دي ماشاءالله، داسې ښه ذهنونه دي، داسې ښه هوښیاران دي، داسې ښې غزلې ورځي والا، داسې ښې خبرې والا ورځي چې څه ووایم چې بس دې نشې کې دې څنګه ګیر شو. انشاءالله بیا به که خیر ملاقات کیږي. الله پامان. نو یو ماشوم دی کوم چې اوس بالکل ټیک ټاک دی او هغه د خپل حال ویل غواړي چې هغه دا ټول ژوند کوم چې غلط لارو ته تللی و او واپس ژوند ته واپس راغله. موږ دعوت ورکوو سردار ته چې هغه راشي او خپل ژوند باره کې څه ووایي. سردار ما چې پهله نشه چالو کوله خپل رور سره مې کړله، ملګرو سره ملاو شوم، هغوی راته رورو سګرټ چرس پوډر داسې را باندې په دوکوتو خو کې سیوا کړل چې زه دلته رالم اجي کیمپ ته. اجي کیمپ کې افضل شاه صاحب په ما پسې یو میاشت نیمه ته راته ما ته یې ته بچې خپل علاج وکړه، ستا لپاره دا خپل علاج کوي، ستا به نوي ژوند چالو شي، نوی حیثیت به چالو شي، ستا نه به مور او پلار خوشحالي، رونه خویندې به نه خوشحالي. تر اخري دا چې هغه ته ما ویم زه درځم ستا د هسپتال ګورم چې دوی به ماله هر یو شي هر یو سہولت به ماله میلاوه. نو زه به په هغې ډېر خوشحاله یم. نونه قدر د ما خپلې مور او پلار هم نه وکړی چې څونه ماله دوست فاونډیشن والا وکړو. څو زه بار هم اوس به مړ وم، نه به راله رور راته، نه به راله مور راتله، تر دې زندګۍ په وروڼو زه رالم. دا دې اوس ما ته خلک سلامونه کوي. ہر ایک نشے کے مریض کی ایک کہانی ہے